د اسم مبالغی او د اسم تفضیل په مابین کې څه فرق دی؟ یو اهم سبق دی، ځکه دا باریک فرق درې دوانو په مابین کې دی، نو چې طلباو ته د دې مبارک کې فرق معلوم وي. اسم مبالغه اور اسم تبذیل میں کیا فرق ہے؟ نو اسم مبالغه هر هغه اسم ته ویل کیږي چې پای کې معنا د فاعلیت کی زیادت مقصود وي، معنا د فاعلیت کی زیادت مقصود وي خو فی حد ذاته، یعنی غرض دا دی چې یو فاعل یو کار کوون کړي کنه نو پاغه کې به معنا د زیادت مقصود وي خو مقابله د غیر کې نه، فی حد ذاته. لکه مونږ چې دای مثال پیش کو اضربو زیات وخون کی، زیات وخون کی، نو دا زیات وخون کی د کې معنا د زیادت ته د فاعلیت کی معنا زیادت خو مقابل د غیر کی نه ده. یا چې موږ د الله تعالی په صفات کې ویل مبالغه کې موزان دي، غفار الله ډیر بخون کې دي خو مقابل د غیر کی نه، فی حد ذاته معنا شو. او اسم تبذیل کې معنا د فاعلیت کی زیادت مقصود وي خو مقابله د غیر کی، لکه مونږ چې وایو خالد اضرب من عمرو، خالد ډیر وخون کې دي مقابل د عمر کی، نو دلته اوس خالد کی معنا د زیادت تا، خالد کی معنا څه شي ده؟ زیادت تا خو مقابل د عمر کی. نو اسم تبذیل او مبالغه کې دغه فرق دی. خو اسم تبذیل کې چې کله پس کې معنا د زیادت د مفضل وای او پچا باندې چې زیادت ور حاصل وي کنه هغه د مفضل علیه وای، نو د مفضل علیه کله کله فلپس کې مذکور وي لکه خالد اضرب من عمرو، او کله مفضل علیه فلپس کې مذکور نه وي نو غیر پر بیا مقدر معنی، لکه مونږ چې وای الله اکبر، نو اکبر د څه صيغه ده؟ اسم تبذیل صيغه ده کنه، نو الله تعالی څه شي لوی دی، نو دې لپاره مفضل علیه مقدر ده من کل شیء. خوش دي